دا تمامه دنیا د جوسې په غم اخته ده. دا څه چې وینئ نو جوسې تاسو د خپل دا جیاز دی دا د جوسې غم دی، دا موټر دی دا د جوسې غم دی، دا کارخانې دی دا د جوسې غم دی. نو د جوسې په غم تمامه دنیا اخته ده. په محترمو دې جوسه کې چې کوم قیمتي شی روح دی د هغې روح فکر څوک نه کوي. د هغې روح فکر صرف علما کوي، صرف اولیاء کوي، صرف په دې ګوټونو کې دا ناس پیران صاحبان دي دا خلک کوي، صرف دا دینداره طبقه کوي. دغه خلک دی چې ستا د جوسې ستا د روح هم د جوسې غم کوي هم د روح غم کوي. تا ته جوسې حقونه هم ښایي چې ستا جوسې په تا ولنفسک علیک حق، ستا د نفس په تا باندې څه حق دی. نو عزتمندو څنګه چې جوسې ته سکون او راحت او خوشحالي پکار ده، دقسې دې روح ته هم څنګه چې جوسې ته خوراک پکار دی دقه شان دې روح ته هم پکار دی. څنګه چې جوسې ته بیماري لګي دقه شان دې روح ته هم بیماري لګي. نو د روح دپاره خوراک څه شی دی عزتمندو؟ د روح دپاره خوراک ذکر دی د الله تعالی. درود شریف ډېر ویل دا د جوسې دا د روح خوراکه ده. دا عبادت کول دا د روح خوراک دی، دا ذکر کول دا د روح خوراک دی، دا ښکلو مجالسو کې شریکېدل او د نیکانو بزرګانو اولیاو دیدنونه او ملاقاتونه کول دا د روح خوراک دی. دا د قرآن تلاوت دا د روح خوراک دی، دا قرآن ته کتل دا د روح خوراکه ده، او دا ښکلي اخلاق او ښکلې خبرې دا د روح خوراکه ده. نو روح دپاره څوک غم نه کوي او دې روح ته هم بیماری لګي لکه څنګه چې جوسې ته لګي. نو جوسې ته به مثال ولګي څه بیماري به ورته ولګېږي، دته به ولګي ټي بي ورته ولګېږي، یا به ورته تور زیړی ولګېږي، یا به ورته کینسر ولګېږي، یا بلې بله غټه مهلکه بیماري به ولګېږي. د هغې دپاره علاجونه شته. دې روح ته بیماری لګېږي، دې روح ته څه مرض لګي؟ دته تکبر دا د روح ناکاره مرض دی، لویي دا د روح ناکاره مرض دی، حسد دا د روح ناکاره مرض دی، دا بل ته سپک کتل او ځان ته درانه کتل دا د روح ناکاره مرض دی، ځان ته غاویره کېدل او لویي کول دا د روح ناکاره مرض دی. او چې په دې مرض اخته شه محترمه ده نو چې جوسه ختمه شوه نو مړ به شي. نو چې مړ شوي نو بیا به څه موده پس ستا الله راپاسوي بله ښکلې جوسه به درله درکړي. خو که روح دې ختم شو نو چې روح دې مړ شو او ختم شو بل روح دل الله پاک نه درکوي، دکه روح به دې په جهنم کې سوځي، دی به په قبر کې ریتېږي، دی سمیږي نه، دی به سمول غواړي او دی به سمیږي هله چې دی جهنم په لمبو باندې وسوځي او ریت پیت شي هله به دی سمیږي. نو د روح غم څوک نه کوي. د روح غم دغه علما دي، دغه بزرګان دي، اولیاء دي. نو ما چې ستاسو مخکې کوم آیتونه تلاوت کړل په دې کې د روح د مرضونو یو مرض الله پاک ذکر کړی دی، ومن شر حاسد اذا حسد. الله پاک فرمایي پیغمبره د حاسد د حسد نه پناه غواړه، په ما سره پناه غواړه کله چې دی په حسد کې راغی. حسد یو ناکاره مرض دی د روح چې کله دا په چا باندې اخته شو نو عزتمنده د حسد په وجه د نیکۍ داسې خوړلی شي. الحسن تأکل الحسن یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطبه. حسد چې دی نو دا نیکۍ داسې خوري، نبی علیه السلام فرمایي نیکۍ داسې ختموي کما تأکل النار الحطبه، لکه څنګه چې اور لرګي اوچ لرګي سوځوي او ختموي. یو لوی ډیری د سرټ د لرګو تیل یې پې واړول او تیری دې ورته وروغورځو او هغه اور پې ولګېده، خو چې ګنټه نیمه تېرېږي هغه به داسې ایره شوی چې بس یو بالټۍ ایره به ترې جوړه شي، چټ پټ یې ختم کړه. دکه شان تا د نیکو یو غر تړلی دی، غر. خو چې حسد در کې راغی او چا سره بنیته شوې نو ته وایې ګنې ما بلا ډېر مزونه کړي دي، ته وایې ما ټوله شپه عبادت کړی دی، ته وایې ما عمرې او حجونه کړي دي، ته وایې ما تلاوت کړی دی، ته وایې ما ذکر اذکار کړی دی، او ستا هغه هر څه دې حسد خوړلی دي. خدای دې موږ د حسد نه وساتي. حسد څه ته ویلی کېږي؟ حسد څه شی دی؟ حسد محترمو ازاله د نعمت ته د غیر نه، چې ستا پړه کې دا اراده راشي چې د پلاني باندې دا یو نعمت ته دا د ده نه لرې شي، ما ته میلاو شي، ما ته میلاو شي یا نه شي، خو چې د ده نه لرې شي بس دې ته ویلی شي حسد. ستا یو سړی بدې شي د څه په وجه دې بدې شي چې هغه ته خدای څه مقام ورکړی دی، څه مرتبې ورکړې ده، څه اوچت درجې ورکړې ده، او د هغې په وجه ستا یو سړی بدې شي نو دا حسد دی. تا سره یې څه بد نه دی کړي، ستا نه یې څه حق نه دی والی، تا سره یې څه زیاتې نه دی کړی، خو صرف دا دی چې هغه ته الله څه مقام او مرتبه ورکړې ده.
هغه او بس تا د هغې د وجې نه بدې شي د ده داسې هغسې وکړم دا ګوره ده ته وګوره دی پرون داسې و نن داسې دی د سړیه دا دی او دی ده بس پړه کې دې په سترګو دې بد لګي پړه کې دې ورسره بنیتیا شوه دې ته ویلی شي حسد او حسد دومره ناکار شی دی حدیث کې راځي چې حسد چې دی انو الحسد حسد چې دی نو دا چې کله په بنده باندې ولګېږي نو څه دی دا داسې لکه د اوسپنې زنګ چې څنګه په اوسپنه باندې ولګېږي لا یزال به حتی یأکله اوسپنه باندې چې زنګ ولګېږي نو دا اوسپنه به نه پرېږدي سوی چې ختمه کړې نه ده کله کله تاسو ګوټ کوئ په دې ځمکه کې لګیا او چې مخې ته څه اوسپنه راشي یو میخ راشي نو پر امبي باندې ټک ورکړي نو هغه نری تار پاتې یو هغه هسې شکل یې د میخي او پکې صحیح نه نری غوندې تار پاتې دقه شانتې حسد چربه او کله داسې وي ته وایې ګنې میخ پروت دی چې رمبې پرې راخلاص کړي نیغ رمبې لړ شي خاره شوی نری تار هم ني دقه شان محترمه ته وایې ګنې دا یو سوچه مسلمان دی ښه دینداره دی او دی خو مزونه کوي عبادت کوي ذکر و اذکار کوي تسبیح اړوي ښکلی مسلمان به ته ښکاري خو کرمبې دې پرې راخلاص کړو مطلب دا که دی دې وکتو د باندې مرګ راغی نو که دی دې وکتو نو ده کې د ایمان درک نه بازه شوی په ده کې د نیکو درک نه پاتې شوی دا په څه وجه دا د حسد په وجه الله دې موږ د حسد نه وساتي حسد حاسد چې سره حسد شروع کړو نو محترمه دې نه خلاصې ګران دی او دا ښه سړي سره کېږي چې کوم سړی نیک وي دیندار وي یا خدمتګار وي چا سره ښه دغه کوي نو په هغه باندې اکثر دا حسد انخلي هغه سره دا خلک په حسد کې شي او ځان تباه برباد کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی شخصیت دی د مذهب امام دی لوی ائمه چې دي امامان چې دا د هغه شاګردان دي امام محمد رحمت الله علیه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی او د امام محمد رحمت الله علیه بیا امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد دی د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب امام دی او بلا مخلوق په لکونو نه په کروڑونو مخلوق د هغه مقلدین دي د امام شافعي هغه امام شافعي رحمت الله علیه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګرد دی امام محمد رحمت الله علیه د امام صاحب شاګرد دی او چې کله ده به درس کو په خپل ځای کې نو هغې کلي سره داسې خوا کې یو بل کلی و دغه د خلک ورپسې راغلی وي جي موږ له لږ درس له راده موږ سره ډېر خلک دي هغه ورته وي ما سره دومره وخت نشته چې زه تاسو کلي ته درس شم هلته درس کوم بیا واپس راځم وی موږ به د رسولالله انتظام وکړو نو چې ته راځې نو زر به راځې وخت به دې لږ لګي او نو موږ چې درس کوو نو واپس به بیا په سورلی راځې نو وخت به یې بچت شي په راتلو به دې وخت نه لګېږي دا ورته ویل ټیک ده چې کله یې ول انتظام وکړو دی هغه کلي ته به ته هلته به درس وکړو واپس به راته امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي ما ته جي یو سبق شروع کوي یو کتاب شروع کوي امام محمد رحمت الله علیه ورته وایي ما سره خو وخت بالکل نشته څه وخت هغه کلي کې شو څه وخت دې کلي کې شو نو زه به تا ته سبق څه وخت کې وښیم هغه ورته وی دې کلي نه چې دې کلي ته راځې او د دې کلي نه بیا دې کلي ته ځې په دې لاره کې په دې تلو راتلو کې زه به دې اوښ سره دې سورلی سره ستا ښکته په دونو په منډه روان یم او سبق به دغه کې به راته سبق وایي امام شافعي رحمت الله علیه د امام محمد صاحب داسې شاګرد و چې په دې طریقې ورسره سبق ویلی دی اوس ډېر سهولتونه شو یو عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه دومره لوی امام تیر شوی دی دومره لوی مجمع و د هغه سبق ته به ناست و طالبان چې د هغه د مجمع د طالبانو مشوڼه یې وشمېرلی شوې نو 40 زره مشوڼه یې وې 40 زره خو د هغه دواتونه و طالبانو چې لیکل به کول دواتونه 40,000 نو طالبان به څومره وو نو هغوی ته به اواز څنګه رسېده لوډ سپیکر خو هم نه و 12 زره چې پکې دواتونه شو په یو دوات باندې 2-3 طالبان شي نو چې 40 زره چې دواتونه شو نو چې طالبان به څومره وو نو هغه وخت کې به د داسې خلکو د درس د رسولو لپاره لوډ سپیکر یې نه وي د هغې انتظام څه و د هغې انتظام دا مکبرین و چې دا درس به دې ځای نه به امام صاحب
عبدالله بن مبارک صاحب رحمت الله علیه یو حدیث بیان کو نو د خواوشا خلکو چې واورېده دې کې څه کسان هغوی به پاڅېده نو هغه حدیث په هغه طریقه بیان کړ نور به واورېده هغې پسې به شاته نور چا بیان کړ نور به واورېده نور 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 داسې به تر هغه سره پورې هغه حدیث لاړ امام صاحب به بیا غلی غوږ به یې ایښی هغې حدیث ته چې ټولو ته به ورسېده او به لیکلی شو نو بیا به امام صاحب رحمت الله علیه بل حدیث بیان کړ دغه کسان چې دا اواز به کو دې ځای یو کس ولاړ ورپسې بل دغه ځای ولاړ بل هغه ځای ولاړ بل هغه ځای ولاړ دغه کسان چې وشمېرلی شو دا 1200 کسان دا 1200 کسانو چې دی به تکبیر کو چې دی به دا خبره د یو نه بل ته رسوله ته خپله سوچ وکړه چې دا څومره مخلوق به طلبا وو څومره په ګرانه دا علم شوی دی څومره په اسانه شه دا علم څومره طریقې راووتې دا نټ راووته موبایل راووته او په هغه طریقه باندې څنګه حدیث خلک را دغه کي په اسانه څومره په سخته راغلی دی نو امام صاحب رحمت الله علیه دومره لوی شخصیت و دا عبدالله بن مبارک دا امام محمد صاحب امام شافعي رحمت الله د امام صاحب شاګردانو چې امام صاحب به څومره شخصیت و چې دا به څومره شخصیت و نو هغه سره د خلکو بنیت یاراله دا حسد داسې ناکاره شی دی ښه د هغه وخت د خلکو کې ډېر خلک داسې وو چې هغه ته هم په نیت کې هغه ته هم نیت ښه نه امام صاحب رحمت الله علیه ته نیت ښه نه او چې په څه طریقه د امام صاحب ته موږ هغه ور رسو او د ده د شخصیت موږ مجروح کو په څه طریقه باندې دی موږ داغمن کو په څه طریقه باندې موږ د باندې تور ولګو امام صاحب ته داسې منصوبې جوړول شروع کړل څومره لوی شخصیت دی امام اوزاغي رحمت الله علیه یو پیرې ته د امام صاحب یو شاګرد ته وایي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته سخت مقلد دی او سخت دغه یې انو دی چې څنګه سړی د خو خلک دا وایي دا وایي دا وایي هغه ولې یو کتاب راوړه د امام صاحب خو چې کتاب هغه وکته پای باندې نعمان بن ثابت لیکلی امام اوزاغي رحمت الله علیه ته د هغه د نوم پته نه وه په ابو حنیفه باندې مشهور و ورته ویې لکه دا کتاب د چا دا خو ډېر لوی شخصیت دی چې دا څوک دی ورته ویې دا تا چې د چا باره کې خبره کوله دا غلي کله کتاب دی وی ښه خلک خو داسې وایي وی خلک خو داسې وایي خو دا هغه شخصیت دی نو امام صاحب ته خلکو دا حسد دومره ظالم شی دی چې امام صاحب پسې مو لګېدل امام صاحب رحمت الله علیه ته پته نشته چې دا حاسدین دوره حد ته رسېدلي چې دی ما داغمن کوي او دی منصوبه دغه وخت کې دا جوړه کړه چې یاره د باندې تور ولګو چې دی بدنام شي چې خلک ترې رستو شي دا د خو ډېر لوی دغه نیولی دی زور نیولی دی نو هغه وخت کې یو زنانه سره خبره وکړه یو عام طور سره خلک چې بدنامیږي نو په دې خبرو بدنامیږي او یو عالم سړی سپینه جامه چې بدنامې نو هغې دپاره دا یو ښه طریقه شیطان النساء خبائل الشیطان حدیث کې راځي زنانه چې دا د شیطان جالونه دي شیطان چې یو شی خلک چې ښکار رانیسي نو په جال کې رانیسي شیطان چې یو ولی یو نیک او بزرګ رانیسي نو په زنانو باندې رانیسي نو هغه وخت کې د یو کونډې ښځې سره د حاسدینو خبره وکړه او هغې ته یې ډېر غټ دولت بله درکو خو که تا په څه طریقه باندې په د امام صاحب باندې تور ولګو څه داغ دې پې ولګو بس هغه ښځه ذات و کمکل شی دی ورته یې ډېره ښه ده چې تاسو ماله دوره څه راکوئ په ډېر څه نه په لږ څه دوکه کېږي په یو جوړه جامه باندې دوکه کېږي تاله به زه د 5,000 6,000 جوړه بدله والم که داسې کار دی وکړم هغه یو زنانه ته ووایه یاره مثال په طور دا مشره ښځه یې ورته وي چې ماله چې ته رشته وګوره زه به تاله زبردسته جوړه والم هغه په ټول کلي کې ګرځي تاله به رشته پیدا کوي په یو جوړه کمکل شی دی که نه ناپوه شی دی ورته وي دا امام صاحب که دې بدنام کو نو تا ته به موږ ډېر څه درکو موږ به دله کالۍ درکو مثال موږ به دله کپړې درکو دا به وکړو دا به وکړو خو دی دې بدنام کو هغې ورته ډېره ښه ده بېغمه شئ دا زما د ګس لاس کار دی اوس ورته ګوره ماسخوتن ناوخته چې امام صاحب رحمت الله علیه خپل کور ته ته په لاره کې ده په کوڅه کې ولاړه ده او پرده کې ولاړه ده ورته وایي امام صاحب
نو ورته دا امام صاحب تیاره کې داسې اړخ ته ودرېد شا یې کړه ها ولې یاره زما خاوند دی کور کې او هغه په اخري مرحلو کې دی د ځنکدن په حالت کې دی هغه څه وصیت وایي څه خبره کوي وصیت بیانوي خو زه پرې نه پوهېږم انو یې ښه څه وکړم وی که ته راغلې او تا واورېد دا وصیت چې دی څه وایي نو دا به ډېر ښه کار وشي ستا به ډېر لوی نیکي ما سره هغه ورته ته اړخ ته شه چې زه درشم امام صاحب رحمت الله علیه دننه لاړ خاوند چې ته خاوند خو دې مړو دا خو کونډه وه خو چې دی کور ته وردن نه شو نو بس کلب چې هغې دروازه بند کړه کسانو ته یې خو ویلي وو هغه یې راپاڅېدل دروازه یې کولاو کړه چې ویې کتل امام صاحب راووته او دا ښځه راووته ته دلته څه کې و دا خو کونډه ښځه ده او ته راغلې دا خو څه چل دی بس یو لوی پریشانی جوړه شوه امام صاحب رحمت الله علیه وایي دا څه وشو حسد دومره ظالم شی دی په دې طریقه باندې امام صاحب باندې تور ولګو حسد چې حضرت عایشې بي بي رضی الله عنها باندې تور لګېدلی و حسد دومره ظالم شی دی حسد چې شیطان په لعنت شو 6 لکه کاله عبادت کړی خو په لعنت شو حسد چې د نبي علیه السلام خپل تره دی ابو جهل دغه ابو لهب او ګټې ورپسې راغستې ده خپل ترې دی ابو جهل چې ورسره کم رویه یې کړې ده امام صاحب هم راګیر شو بس دی ګپ ګیپ ونیسه او قاضي ته وربوتم خو شپه ده څه چل دی وی دغه شان د داسې حرکت کړی دی دې ښځې خواته تللی دی او د دی کور ته ورغلی دی او دې سره دننه تللی دی او داسې چل قاضي ورته وایي هغه وخت سره چې څوک فیصله کوونکی دی هغه ورته وایي اوس یې حوالات ته واچوي دواړه دا ښځه او دا سړی دواړه او دا شپه ده او سهار به څه فیصله کوو دواړه حوالات ته شو سهار به تماشه جوړېږي اوس په حاسدینو ته اوس موکه شوه چې سهار شي او ښه رڼا شي نو پته به اوس لګېږي په شرمونو به وشرمېږي ډېر زیات خوشحاله دي حاسدان حسد ته خیال کوئی ښه محترم داسې شی دی حسد امام صاحب چې حوالات ته وردن نه شو ښځه هم وردن نه شوه امام صاحب په اودس کې دی بس نیت یې وتړه لمانځه ته مونځ یې کو خپل مونځ باندې لګیا دی چې 2 رکعاته وکړي بیا نیت وتړي دا زنانه شاته ناسته ده او چې ده ته ګوري د ده د عبادت ته ګوري د ده د مخ ته ګوري مثال او د دې شخصیت ته ګوري بس خدای سود راوسته او ستومانه شو چې دا ما څه وکړل په دومره لوی شخصیت باندې ما داغ ولګو چې د سلام وګرځو هغه ورته وایي امام صاحب رحمه الله ما نه غلطي شوې ده ما غلطي شوې ما معاف کړه او ورته اوس د زه معاف کړم نو څه مطلب چې څه کېدله خو دې وکړل او حالات ته زم راورسولم او زما راتلل په حوالات نیم خفه خو داسې داغ دې راباندې ولګو چې در قیامته پورې مخلوق دې راپسې بس یو لوی داغ دې راباندې ولګو او ته یې زه ستومانه ما نه بد شوي دي دا ولې دې داسې کول وی دغه شان چل دی دغسې کسانو دا چې کوم ناستو راته بار موږ یې دلته راوستو دی راته ډېر څه راکول هغې دوکه کړم نو ما بس داسې حرکت وکړ او الله قرآن کې فرمایي انه من کیدکن ان کیدکن عظیم الله وایي د زنانو مکر ډېر لوی دی د شیطان مکر ته الله ضعیف ویلی دی او د ښځو مکر ته الله عظیم ویلی دی چې دا ډېر لوی دی نو چې پوه شه چې الله وایي ډېر لوی دی نو پوه شه چې ډېر لوی دی ورته وایي چې ما نه بد شوي دي امام صاحب ورته وایي اوس خوا چې څه کېدلو شو خو امام صاحب ته چې الله کم پوهه ورکړې وه او کم عقل یې ورکړی و کم هوښیارتیا یې ورکړې وه د علم نه علاوه هغه وخت کې د هغه برابر څوک نه و ورته ویې بس ما نه بد شوي دي چې څه طریقه م کېږي زه تیار یم خو دا کار سمول غواړي زه په خپلو کلوخ پیمان یم الله ته جاړم چې ما په داسې شخصیت باندې ولې داسې تور ولګو هغه ورته وایي د دې یو طریقه کېدی شي
که چېرې هغه وکړې وی څه وی دغه خلک هم بدنامو چې دی راته ویلي چې داسې وکړه داسې هم مه وایه سبا دا خبره هم مه کوو داسې هم مه وایه دا شر مه جوړو د پاکیت یو طریقه درته ښیم چې تم پاکه شي او زه هم پاک شم وی ښه څه وی دې پولیسو والا ته بس مینت زاري وکړو ته به ورته ووایه چې زما کور کې یو معمولي ضروري کار دی چې هغې له ورځم بچي رانه پاتې دي دا کوم بس لږ ساعت کې بیا واپس راځم دا مې واده ده چې څه قسم ضمانت وایي زه در کوم نو یې ته به لاړه شي دې ځای نه کور ته به لاړه شي نو یې کور ته به لاړه شي نه موږ کره به لاړه شي نو چې موږ کره لاړه شي شپه ده نو یې زما کور والا ته به ووایي دا بورکه والا نو یې په دې بورکه کې به زما کور والا ما خواته راولېږي او ته به خپل کور ته لاړه شي بس ته مکش کو مخوای مباد چې تا د څوک ته خبر نه یم ما امام صاحب لیدلې نه دی پولیس والا ته دې دغه شانتې خبره وکړه هغې ورته ویې دا خو هسې نه چې ته رانه شې ورته ویې زه ښځه ذات یم زه به څه کوم ما ته لږ اجازت راکړئ خپلو بچو له ځم او د هغې د خوراک څښاک دغه کوم زر غونته کې واپس راځم دا مې سره واده ده بلکل دا مې واده ده هغه یې هم ویې که دا لړه واپس اړو رانله نو لا ښه د امام صاحب به دغسې پاتې شي بس دا لاړه کور ته چې لاړه امام صاحب کره لاړه او د امام صاحب کور والا ته وایي دا برکه واخله دا ته په سر کا او لاړه شه تاڼې ته لاړه شه حوالات کې امام صاحب ناست دی هغه یې دننه په برکه کې نه ګوري چې دا ښځه هغه ښځه راله او که بله ښځه راله خو ته به وردننه شې امام صاحب سره به کښېنې بس د امام صاحب کور والا راله او دا خپل کور ته لاړه هغه راله او حوالات کې امام صاحب سره رادننه شوه امام صاحب ورته وایي رالې خپله بیبي ورته وایي او زه رالم څنګه رالې وی بس زنانه راله او د هغې هغه برکې مال راکړه او زه پکې رالم تا خواته وی بس زه ښه شوه چې سار شو او عدالت ولګېده قاضي کېناست دنیا مخلوق خاصدانو راجمع کړی دنیا مخلوق هغه کسان چې امام صاحب ته په حسد کې راغلي وو دنیا مخلوق یې راجمع کړی راشئ د خپل امام نن تماشه وکئ راشئ چې وی وینئ عجیبه کار یې کړی دی بس خلق راجمع دی امام صاحب راوسته عدالت راوسته قاضي ته مخې ته کړه ورته وی ښه وایه څه مسله ده هغه ورته یې زه خو تاسو وایئ چې څه مسله یي وی ته دومره لوی شخصیت یې نو تا پردی کونډې ښځې کره څه کول چې دننه تلې امام صاحب ورته وی کونډه ښځه څوک ده وی دا د سره څوک ده وی دا بیا وی دا خو زما خپله بیبي ده ای ورته دا ستا بیبي ده دا ستا بیبي ده که دا خو ورته وی زما سخر چې دا پلانې دی هغه به دې جمع کي هغه ته راولې هغه نه تپوس کوو دې ګوري ورته چې دا څوک ده هغه یې راوسته چې ویې کته دا خو زما خپله لور ده د امام صاحب بیبي ده دا خو د خپله بیبي ده حاسدان داسې شو هغه باباجي خبره وی تا به یې ګنې خرې رودلې ده داسې ملامته شو حسد دومره ظالم شی دی چې دومره لوی سړي ته هم خلک اړمیږي ځکه الله تعالی وفرمایل ومن شر حاسد اذا حسد د حاسد د حسد نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي پناه وغواړه په ما سره کله چې درپسې حاسد درپسې ولګېد نو دې تا نه پرېږدي ایمان ځان له ورکوي خپل نیکۍ ختموي خو تا به تباه کوي تا به بدناموي د ده نه به څنګه بچ کېږي الله ذوالجلال فرمایي بس ما ورته مخې ته که یا الله ته مې حفاظت وکړه الله ته مې حفاظت وکړه زه به یې بچ کوم نو یو الله به حاسد نه بچ کوي خدای دې موږ د حسد نه وساتي دا ناکاره ګناه ده سلطان محمود غزنوي د ده آیات سره ډېر محبت او د کیسې ډېرې مشهورې دي دغه آیات چې وو نو د سره هم د دې وزیرانو حسد راغی چې یاره دی خو یو ګډبه سړی و ده راوسته او نن یې دومره حد ته ورسو منګه ته اړم شو زمونږ هغه مقام ختم شو او دا محمود غزنوي خو ده سره دومره مینه کوي چې بس موږ یې هیر کړو نو ده ته یې څه منصوبه جو حاسد د حسد دومره ناکاره شی دی منصوبه ورته جوړوي
دا ایاس یو د یو وړه غوندې الماری وه نو دی به هغې له ته هره ورځ روزانه به ته کلاو به یې کړه او هغه به یې وکته بیا به یې ورته تاله ولګوله خو دا الماری د بل هېڅ چا ته نه خوله هېڅوک یې ورته نه پرېښودل هېڅوک یې ورته نه پرېښودل نو دې وزیرانو وی یاره موقع ده او دې بدنامه په څه طریقه حسد کې رالل که نه حسد دومره ظالم شی دی حسد کې رالل وی دې بدنامه نو څه چل یې وکړو بادشاه ته شکایت وکړو دی یو الماری د هغې کې وی تا نه خاص خاص جواهرات د خزانې پټ کړي دي او هغې کې ایښي دي روزانه یې ګوري او بل چا ته هغه الماری نه ښیي وی څه خاص قسم څیزونه داسې لالونه او داسې جواهر اړخته کړي چې هغه ډېر قیمتي دي هغه ورته ویې ښه محمود دغه ایاز را حاضر کړ ایاز ستا یو الماری شته وی او جي تاله دې ورته لګولې ده وی او جي وی روزانه ته هغه کلاوې ګوري وی او جي وی بل چا ته د هغې د کتو اجازت ورکوې وی نه جي وی ښه دا ولې وی بس دا جي زه نه ورکوم اجازت چا ته ورته وی دا چابي راکړه وی واله جي وی ته دې ځای کېناسته کس یې ولېږه یو سیوایي کس وی لړ شه هغه الماری کې چې څه هم دي نو هغه راړه هغه لاړ او چې لاړ نو هغې کې چې څه نو هغې راړل څه و پکې 3 څیزه و پکې یو پکې یو کورته وه اوږد کمیس و زوړ چې ده به پکې ګډې سرولې یو پکې تیبند و دا بیلټ او دا چې خلک مشرانو به پې ملا تړله کار به کو نو ملا به یې وتړله په یو کپړه باندې په یو پکې تیبند یو پکې زړې سپلای وې پخوانی چې ده به ګډې سرولې اچولې به وې رایډ یې کېښودې ورته وی نور پکې څه وو وی نه نور پکې چې څه نو دا 3 څیزه پکې دا مې راړل ایاز ته وایي دا څه دي ورته یې وی چې زما پړده یې واغسته زه یې رسوا کړم زه یې وشرمولم په دې خو زما انسانیت جوړ و په دې خو په ما کې سړیتوب و د دې 3 څیزو په وجه خو په ما کې ایمان و د دې 3 څیزو په وجه په ما کې انسانیت و وی هغه څنګه وی جي زه یو ګډبه سړی وم ما به ګډې سرولې زه یو سپک سړی وم په معاشره کې خلکو ما ته ډېر سپک کتل خلکو به راته وي اخوا ده دې خوا ده و دې پله بوده چې څوک وان سره خلک پې دب کې دغه کوي ما ته خلکو ډېر سپک کتل وی د زمانې بادشاه خدای پاک مهربانه کو ما ته دومره لوی عزت راکړه چې زه دلته کې په تخت باندې کېنولم نو زه دې خپل نفس ته د هر روز رانه وی زه دا ورته ښیم چې تا کې څه رانه شي ته ګوره سپک وې ته اوس هم سپکې تا ته چې دا لوی میلاو ده تا ته چې دا عزت میلاو دی دا د بادشاه په تا باندې احسان دی چې ته دې ځای ته راسولې ګنې ته خو د ګډبه یې نو دا خپل نفس په دې ملامته کوم دې نفس ته په دې علاج کوم چې ته اسم نه ستا دا جامې وې ښه ستا دا پیزارو ښه دا ستا دیبندو ښه نو دا په دې باندې نفس ته ملامته ورکوم نو د دې وجې دې الماری ته بل څوک نه پرېږدم دا زما سبق دی دا زما تعلیم دی دا زما استاد دی دې کې دننه دې کې زما رهبر دی دننه دا ما ته هدایت کوي ما ته چې دا مقام حاصل دی دا خو د بادشاه په ما باندې احسان دی چې زه دلته راوستیم نو هغوی ته وی ظالمانو حسد اغوستي یئ حسد اغوستي یو دوره حد ته رسولی یئ ګورئ نه چې په الماری کې څه دي خو وایي چې لالونه یې پټ کړي دي او جواهر یې پټ کړي دي حسد دومره ظالم شی دی چې کله نوح علیه السلام کشتی ته وخت په هغې کې خلک کینو د هر یو شي نه پکې جوړه جوړه کینوله د هر یو شي نه پکې جوړه جوړه کینوله یو بابا پکې مشر ناست دی یک یوازې دی بوډا سړی دی هېڅوک ورسره نشته شکایت وشو وی جي تاسو د هر چا نه جوړه جوړه کینولې ده د څاروو نه جوړه د مارغانو نه جوړه د چرګانو نه جوړه د سپو نه جوړه مثال نو په دې کې یو بابا دی هغه سره خو نه ښځه خپله شته نه زموږ ملګری دی مسلمانانو کې هم نه دی ناپېژنګلو بابا دی دا څوک دی تاسو معلومات وکوئ حضرت نوح علیه السلام هغه را حاضر کړ ورته یې وی راشه لکه بابا
ته څنګه دې هغه ته راخته ته چا راخېجولې هغه کش نه کو ته خو ما نه راخېجولې د کښته ته چا راخېجولې وي جي زه په خپل راختلې ته ولې راختلې وي جي به ذکر او ختم چې دا غذاب نن داسې غذاب دی چې دې نه بچ که نشته نو ما وی چې بچ که بس یو لار ده چې دې کښته کې ځان له څه کوشش وکړم نو دې ته راوختم په خپل سم یې ورته راختلې وی جوړه ملګری څوک شته وی نه جي نشته وی ته یې څوک وی جي بس تاسو ما نه څه تپوس کوئ هر څوک یم نو بس یم که نه ما ته ووایه ته څوک یې ځان به راته ښې نه شیطان هغه ورته وایي بابا ورته زه شیطان یم ښه ته شیطان یې وی هلکه نیسئ یو کته یې غورځوئ دی ورته په مینتونو شو مینت درته کوم او په زارو شو ورته نوح نبی علیه السلام ورته وایي پرېږدم دی نه څو پورې چې راته یو خبره ونه کړي وی ښه وایه جي څه خبره راته وکړم وی هغه کم شی دی چې په هغې سره ته خلک تباه کوې دا یو شی راته وښیه چې په کم شي سره ته خلک تباه کوې او د ایمان نه یې پاکې د خدای او د پیغمبر دشمن کې د ځان دشمن کې د جنت نه ختمې جهنم کې شته کې داسې کم یو عمل دی چې ته هغه یو خاص عمل دی ستا چې ته په هغې سره دا خلک تباه کې شیطان ورته بیا به مې پرېږدی بیړای کې وی او بیا به دې پرېږدم وعده ده چې بیا به مې پرېږدي بیړای کې وی او وی بس زما وعده زه به ته صحیح ووایم خو که چېرې ته ما بیا هسې نه چې ته ما نه خبره هم زده کړې ما بیا کته وغورځې وی نه کته یې نه غورځوم خو ما ته ووایه شیطان ورته جي دوه څیزونه دي چې دا د تباهۍ دي دوه څیزونه دي دوه څیزه زه په دې باندې خلک تباه کوم وی په کم وی یو حسد دی یو هیرس دی یو حسد دی یو هیرس دی محترمو خدای دې موږ د حسد نه وساتي الله دې موږ د هیرس نه وساتي وی په حسد سره وی زه کوم ځای ته ورسېدم شیطان ورته وی حسد چې زه دې ځای ته راورسولم چې خدای په لعنت کړم 6 لکه کاله مې د الله عبادت کړی دی خو زه حسد د وجې نه مې یو سجده آدم بابا ته ونه کړم وی غرق او تباه شو او وی هیرسو په آدم بابا کې هیرس راغی په آدم بابا کې چې ورته وی د هغونه مه خوره وی هغه ما ورته شکایت هغه مغه وکړو او یې دوکه را دوکه مې کړه نو وی لالچ پکې پیدا شي هیرس پکې پیدا شي چې دې ونه کې خو څه چل دی نو وی ویې خوړه نو وی آدم بابا یې د جنت نه راویسته دنیا ته یې راوستو او وی زه په حسد سره وی د کم ځای نه کم ځای ته لاړم لعنتي شوم تباه برباد شوم محترمو عرض دا دی الله ذوالجلال موږ تاسو د حسد نه وساتي الله دې موږ د هیرس نه وساتي الله دې موږ د تکبر او د لویۍ نه وساتي موږ ډېره جزان فقیران یو موږ یونس دا ته چې کومې خبرې کې داسې کې قسم دې که څه شی یو قسم درته خورم د یو ازغي طاقت نه لرو چې ازغی درکې مات شي نو کري کې وی بیا نوک دې کچې ته لاړ نو بیا دې سمې خراب دی سترګه کې دې خسنه پرېوته نو بیا دې ته څه شی چې ته دومره لویۍ کې ته څه شی چې ته دومره تکبر کې ته دومره لویي کې او حسد دی چې دومره الله تعالی په قرآن کې پوره دغه وکړه چې ومن شر حاسد اذا حسد الله پیغمبر دوی د حاسد د حسد نه پناه وغواړه حاسد چې په حسد کې راغی نو په ما سره پناه وغواړه دا مهلک مرضونه دي مهلکې بیماری دي الله تعالی د موږ د دې ټولو مهلکو مرضونه وساتي دا د روح مرضونه ما ته سر کې وي د جوسې مرضونه بیل دي او د روح مرضونه بیل دي دا د روح مرضونه دي او چې جوسه بیماره شي نو مړه به شي نو دا مړه دي شي دا خو باسې مړه کېږي خدای به بله جوسه درکړي خو روح چې بیمار شي یاره دی نه ختمیږي جهنم ته به ځې د دې روح د بیماری د لاسې جهنم ته به د روح د بیماری حسد دی د روح مرض دی تکبر دی د روح مرض دی هیرس دی دا د روح مرض دی او دا مرضونه چې ورباندې ولګېدل انو یاره مړکی دی نه که نه په مرګ دی نه معاف کوي جهنم ته دې رسوي د خدای غضب ته او د خدای غذاب ته دې ورنن باسي الله دې موږ د دې مهلکو مرضونو نه وساتي په دې جومات کې ګوره موږ د سب کې ودرېږو نو موږ کې حسد دی یو بل سره نه جوختېږو یو بل سره نه نږدې کېږو دې جومات ته رادم نه کېږو نو موږ کې څومره هغه دی
په دې جومات کې د الله کور دی او په دې کې موږ څه کوو خبرې بېګا مې خیال اوس بله شپه همدې هلکانو شاته ښه لوی لوی هلکان دي ما ته ځان بد ښکاره شي چې زه هم اواز وله ورکوم چې دا شور او غربار او درزار شي که نه نو زه هم یا د خدای بنده هسې الله رب العزت دا فرشتې چې وسلړي شي خدای ته دا ور مخامخ شي چې موږ دغه جومات نه رالو هغې کې دغسې چلو لمونځ کېده او څه کسانو پکې ستا په کور کې خدای داسې داسې چل خدای ستا په کور کې انګتې اچولې ستا په کور کې داسې ګوره ګوره کول ستا په کور کې داسې غربار و درزار نو یاره ته به خدای ته په کومو سترګو مخامخ کېږي ته خو اګر نه ما معمولي کار وکړه معمولي چېرته دی الله دې سخت خفه کړو پیغمبر ته به دا عمل زما ستا مخامخ کېږي هغه به یاره څومره خفه شي چې دا زما امتي څه کوي ما وله څومره جړاګانې کړي دي دا دی څه کوي نو محترمو دې خبرو وړه وړه خبره یي لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار حدیث کې راځي وړه ګناه چې همیشه کې نو دا وړه نه ده دې نه لویه جوړېږي لویه ګناه ده خو چې توبه دې وسته الله یې ختمه کړي نو دا وړه نه ده نو چې دا جومات ته راځئ کم از کم نو په طریقه راځئ د نبي اسلام په طریقه راځئ جومات را دننه کېږي څه مخ په مخ کې که اللهم افتح لي ابواب رحمتک داسې دعا وغواړه بیا چې را دننه شي اودس دې کړی دی ښکلی اودس وکړه ښه په طریقه مخ په قبله کښېنه چې مونځ ته راوخت دی نو ذکر کوه دا خو د خدای کور دی یاره ته چې د یو عدالت ته لاړ شي څومره په ادب ناست دی څومره په ادب ناست دی ځکه چې هغه د یو سړي عدالت دی یو جج د ستا غوندې کپرایې ده د هغه په کپرای کې څلور سترګې نه دي دوه دي پکې دوه غوږ دي پکې یو خوله ده پکې څومره قدر کې ته د هغې چې هغه وایي دې عدالت ته به سرتور نه را دننه کېږي نو ته سرتور نه دننه کېږي په سر ټوپای کېږي او د الله عدالت کې الله ته ودرېږي سر دې بربنډ نه دا ته خدای ته ولاړې دا ادب دی خلک وایي موس کېږي نه کېږي پرېږده هغه خبره یا کېږي یا نه کېږي هغه خبره ځان له ده هسې تا کې دا ادب دی ته خدای ته ولاړې که دا تا کې لوی د تکبر دی یو بل سره جفت ودرېدل او یو په مخ کې سب کې چې ځای مهرباني وکړئ شاته مه ودرېږئ سخت جرم دی داسې شاته ودرېږئ او مخکې سب کې ځای ورته شاته یې نیت وتړه لمونځ نه کېږي مکروه دی نو مکروه څه ته وایي خو نه کېږي د دې وجې زه کله کله اواز وکړم چې یاره شاته صفونو را مخکې شئ حاجي صاحب چغې وایي مخکې راځئ مخکې راځئ مخکې راځئ ولې مخکې دې جنازه کې وګوره چغې ته وایي را مخکې ولې نه را مخکې کېږي د خدای بنده بعضې خلک دې جنازه کې ودرېږي سره د پیزار ودرېږي وایي یاره دا ځمکه او پلیته پیزار خو ته بیا هم ښه دی و ښه او بد پرېږده بې ادبي څومره ته خدای ته یې نیت هم وتړو پیزار دې مچولی دی څومره ګستاخ یې ته و څومره بې ادبه یې ته و دا پلیته ځمکه کې ستا دا خپې دوره پاکې هم نه دي په دې پلیته کې ودرېږه خیر دی خو پیزار وباسه چې خدای ته ادب کې ودرېږه په عزت کې ودرېږه قدر وکړه د خدا خو مزد دی دا خو مزد دی دا خو ته پریټ نه کې دا خو ته مزد کې نیت دې وتړه اودس بیا اودسه کېږي جنازه نه کېږي ولې نه کېږي مزد دی که نه نو چې سړی مزد کوي سره د سپلوی کوي نو هسې خدای ته چې مخامخ شي الله پاک الله تعالی موسی علیه السلام ته ونه وي فخلغن علیک پڼې وباسه نو د پیغمبر پڼې هغې کې څه چلو بې ادبي ده دا توکاڼې خو پاک دي خو خلک یې جومات کې توکلی شي ولې بې ادبي ده که نه یعنې دي پاک په دې کپړه دې وتوکل وچه شوه بس پاکه ده مونځ پرې کوه څه پلیته خو نه ده توکاڼې پاک دي پوده دې شونډ کړه نو پاکه ده د جومات کې به یې شونډ کوي بې ادبي ده ډکه شان دا سرتور سر ودرېدل بې ادبي ده دا مټې واله او خدای ته ودرېدل بې ادبي ده او دا سره د سپلو ودرېدل جنازه کې بې ادبي ده محترمو ګستاخي ده د خدای په در کې د ګستاخي کې بې ادبي کوي نو خصوصا دغه نوي کول ته مې دا درخواسته مهرباني وکړئ الله ته عاجزي وکړئ ته لوی نه یې وخلق الانسان ضعیفا الله وایي انسان داسې شی انسان څه انسان خو چې سړی دا الله وله مقام ورکړی دی ګنې چې الله رب العزت مې معمولي ټوخې راولي نو دی بیا خبرې نشي کولی چې یو دړ دې پرې راوسته نو بیا د دې هلته وګوره د شګې برابر شګه ده په دې ګرده کې چې درد راغی نو سته بیا خپل هلته وګوره ځه ته څه شی ته فلینظر الانسان مما خلق ته ځان ته وګوره
الله دې زما او ستاسو د حقیقت سترګې کولاو کړي. الله دې موږ د بې ادبۍ د ګستاخۍ نه وساتي. الله ذوالجلال دې موږ تاسو د حسد نه او د هیرس نه د تکبر نه او د حقد نه الله دې مهلکو مرضونو نه موږ په امان کړي. الله دې عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا